الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو ستاسو همکار ابوبکر صدیق خان د ABS نیوز د فیسبوک خپرونې په پروګرام کې حاضر دی. قدرمنو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې کوم ځای غریب اوسي د هغه ژوند په دې ملک کې په دې ریاست کې او په ډولني طور په دې صوبه کې د هغه دپاره ژوند تېرول ډېر ګران او مشکل کار دی. که یو خوا په دې ملک کې ګراني ډېره د اسمان سره خبرې کوي، نو بل خوا په دې ملک کې د روزګار هم ډېر غټ کمی دی او بلا نوجوانان او شخصیات او غړي د روزګار نه محرومه دي، یعنې بېروزګاره دي. خو په خاصه توګه زه نن راوتی یم بخشالي بازار ته او دلته ګرځو چې آیا د دې ځای عوام دا چې کم بیلونه دي، دا چې کم ټیکسز دي او یو یونټ دوی ته ډېر ګران میلاویږي، آیا دوی دا برداشت کولی شي؟ آیا زما د بشخالي عوامو کې دا توان شته چې هغوی دومره ګران او دومره غټ بیلونه هغوی حکومت ته پې کړي؟ موږ سره اوسئ. خوشحاله ځکه یو چې حکومت ته زموږ نه هره میاشت کې دا 1,00,000 روپۍ، 1.5 لاک روپۍ، 80,000 روپۍ بیل ځي او آمدن چې کوم دی ټوټل 40,000 دی. خلکو نه قرض راوړي، خرڅوو یې او حکومت ته خزانه کې اچوو. هغه کپړو والا راپسې ځي راځي او پیسې ولې نه ورکوو، بس حکومت ته به هړومبې جمع کوو ځکه چې ایران میټر هم لرکوي او دوکان هم راله بندوي. نه ډېر زیاتې راځي یاره، ډېر بې کچه. لکه چې دې سره به څه کوو؟ او بجلي هم دومره نه بلې وایم نه دومره، لکه نیمه یو ګنټه یې بله ګنټه نه. روپۍ بیل درپسې راغلی؟ ما 14,000 روپۍ داخلې کړم. او آمدن دې څونه دی؟ آمدن مې زمینداري کوم نو بس هغه په پټي کې پردی. په زمیندارۍ کې 14,000 روپۍ بیل لا ته څنګه جمع کړې؟ نه بس څاروي ورله خرڅ کړو، اوس مې ورله څاروي خرڅ کړو، یو څښی وه کورا مې خرڅ کړه، بس بیل مې داخل کړو. ډېره مننه لاله، الله دې په موږ ټولو اسانه کړي. ټول باندې اسانه شي. بس مې د بجلی بیل جي داخلولی شي؟ نشم داخلولی. دې ګاډۍ کې ستا څونه آمدني د میاشتې بیل در پیسو نه؟ یا 8,000 چې بچیم شکر وباس په دې کې بعد موږ څه وکړو؟ 9,000 روپۍ بیل راغلی، به کم دی نه داخلې. په دې ملک کې همیشه چې ټارګټ کېږي، کمزوري کېږي، وخلی کېږي او ډاکه پیچېږي، نو هغه زما غریب سره کېږي. صاحب دا راته ووایه ستاسو چې کوم تنخوا ده هغې نه چې بیل کټ شي نو څه پکې پاتې شي؟ واپس پکې قرض کوو نو څه پکې پاتې کېږي نه، دوباره قرض را نور کړی او پکې ورسېدو. دا ځل پیسې چې کوم واپس راکړه نو تنخوا سیوا راکړه نو واپس واخیسته. دغه حساب کتاب دی نو ګزاره پکې نه. طبیعت دې ښه دی؟ شکر دی. بیل څونه دی؟ بیل دا دی راغلی دی 8,000 او 300 او 240 روپۍ. نو آمدن دې څونه د میاشتې؟ آمدن 500 روپۍ ورځ ګټو او په دې اریانو چې دا وکړو وړو قسم دی بله مې ډاکټر ته ماشوم بوتلی چې ډېر راسره جیب کې ده او ډاکټر اسپتال کې هغه راله 3 قسمه دوایي لیکلې ده، یو یې راکړې او 2 یې نه راکړې او که هغه 2 مې هغسې مسلمان باندې د پیسو ولاسه. څه به کېږي؟ څه سوچ دې کړی؟ نو څه به کېږي؟ بس اخر کې به خلک شوکې کوي نو چې داسې حکومت وي نو د دې حکومت ته لاسه. ډېره مهرباني، الله دې په دې کاکا هم اسانه کړي. ستا دونه طاقت جیب دل اجازت درکړي چې د خپلو بچو د رزق هغه څیز راوالی بجلی بیل کې ورکړي؟ نه یاره جي، اول خبره خو دا ده چې ډېر زیات یې پریشانه کړي یو، ځکه چې ما پسې 150 یونټې بیل راغلی دی او هغه بیل چې دی نو 15,302 روپۍ راغلی دی. ظاهران دا یم چې دی په کومه طریقه رالیږلی دی، ما نه جمع کړی، د بالغ لاندې میخې دی، ما بس نه به بلوم. نو یو خو بجلي نی جمع کړی دی نه دی که جمع کولی دی نه شو؟ جمع کولی نه شم. په څه کې جمع کړم چې دا زه په 200 روپۍ کیلو د سر غوښه خرڅوم، ټوله ورځ کې زه 400-500 روپۍ وګټم. هغه دومره وي چې بس زما د بچو پې صرف ما ته ګوډه وشي. دا نننی زما د زوی د ډاکټر بیل دی، د 600 روپو دوایي ورته لیکلې ده، دا ما سره دا نشته، صرف یو ستن مې ورته والې ده. نو زه به د بجلی بیل څه جمع کړم؟ ډېر زیات یې پریشانه کړي یو، انتهایي پریشانه. ډېره مننه قدرمنو کتونکو. که دغه زمونږ سیاسي واکداران د ټولو پاټو راوځي او یو ګاډۍ والم فریاد واوري نو یقینا چې دا ملک به ټیک شي. خو چې تر څو زمونږ دغه سیاسي خلک په لګجري په ایسیګانو په ګاډو د ایسیګانو په کمرو کې اوسي نو هغوی ته د دې غریب احساس نه کیږي. ډېره مهرباني. خیر دی لالا. خیر. بجلی بیلو؟ بجلی بیل خو جی نشو جمع کولی، بس داسې به کوو چې اخري کې بوله دا کورونه خرڅوو جي. کورونه به؟ انشاءالله، ځکه چې داسې حالات شروع دی چې ګټلې د وړونې شو او بیلونه دومره راځي چې بالکل. قدرمنو کتونکو چې په 3,000 روپۍ باندې د وړو تروړه شي، د چینې د وړو دالونه
د دې هر څه قیمتونه هم د اسمان سره خبرې کوي او بیا چې په دې لالا پسې بل راشي نو دا خبره ټیک ده د کور نه بغیر دا نه کیږي. ډیره مهرباني جی. د بجلی بل جمع کولی شي؟ د بجلی بل نن سبا نه شو جمع کولی یاره، نن سبا نه شو جمع کولی. کار روزګار څه کوي؟ د بیل کار کوو جی. مسلمان سړی ګټي سلو بل لازم سره داخلي به څنګه قدرمنو دې ملګری دا بانګي روان کړی دی وای دا زه بل لا خرڅومه. ملګری دا راته وایي چې د کور بلونه داخلولی شي؟ نه جی نه ریشکه کې د کور بل داخلولی شي؟ جی نه څونه دیاړي له څونه کوي ریکشا؟ 400 او بل در پیسو نه راغلی؟ بل لا پسې 10,000 500 روپۍ دیاړي یا 600 900 کا په دې کې 10,000 روپۍ بل داخلول د کمزوري سړی کار نه دی. لالا ته څنګه؟ سراج الحق په دویم تاریخ جامعه مکمل هړتال دی د دې بلونو مطابق او تاسو داخلولی شئ بل خپل؟ کم دي پسې داخل کو پیسې کم دي او 12,000 روپۍ بل لا پس راغلي. ته څنګه روز تارې گاډۍ کې ته څونه آمدن دی؟ گزار ما گاڑی یہ خو بل را پس زیات رغلی بل نه تنګ بل را پس رغلی بل 100 روپۍ بل 11,000 230 یونٹ خرچ میں کړی 230 یونٹ 230 یونٹ 11,000 روپۍ 11,000 روپے بل لګلی. بس سرکار لا وګټین. ها سرکار له بګړو دا خبره صحیح ده. روزګار د ماشاءالله خدي خو د بجلی بل چې ورکې بیا څه حساب؟ بجلی بلونه خو ډېر زیات راغلي دي. د ګیس بل لا پس راغلی دی 52,140 او د بجلی بل را پس راغلی 60,000. نو مزدوري شته نه او بلونه ډېر زیات دي. بل در پسې څونه راغلی دی؟ یاره د بل خوړو غږ نشم کولی بل نه خوړل خپه ما ده سمجھاړم ستړی دی هم چې د بل اړه هم بلا سوړو استری نه څه وایې زه سره ته شمبېلی لالا ستاره بل څه حساب؟ بل ورو زه غریب سړی ما دا گاډي چلوم او په دې کې زمونږ چې کوم دی نو په ما پسې بل راغلی دی 10,000 لکه موږ په کور کې لکه 2 رونه یو او موږ پسې 10,700 بل راغلی دی نو هغې کې نیم په ما راځي. سوچ وکړه نو دا به زه په دې کې رقم ځای نه داخلوم. صحت ته خرې لالا د بجلی بل په دې د چپسو پرې ګاډۍ کې ته داخلولی شي؟ نه جی په ایماندارۍ په ایماندارۍ چې 11,000 روپۍ بل به څنګه دی؟ 11,000 روپۍ د دې چپسو په ګاډۍ دا نشي داخلې دی په دې کې دا را باندې شاټ شو بالکل نه نه اخري تاریخ او بل جمع نه شو جمع مونږ کو بل. قدرمنو د دې لالا دا د چپسو ګاډي ده او د پسې 11,000 روپۍ بل راغی نو زه حیران په دې چې دی دا 11,000 روپۍ داخلي کړي نو د کاکا واړه به څه خوري؟ لږ غونته سوال دا زمام جوړېږي. ډاډه ووایه نشو داخلولی 100 روپۍ بل در پسې راغلی څومره ګراني دا 2,500 روپۍ بل راغلی چې کله یي او کله نه یي. چوړو چینی غوړي دار سوال بیا به بل څه پاتې کېږي؟ چوړو چینی خو والو که نه یو ورځ چې دیاړي وکړو نو غوړي پرې نه شو اخیستی نو چینی او اوړو بل به د کوم ځای داخلو. د هر چا کمزوري خلک دی ګورنمنټ سروینټ ته چې ګورو نو 30-40,000 روپۍ تنخواهي د بجلی بل څونه دی 18,000 او 20,000 روپۍ بل دی. تاسو وګورئ هسپتال پکې وګورئ کور خرچې وګورئ مهنګایۍ ته وګورئ. بعضې ټایم کې به مونږ د خپل حق تپوس په خپله کوو چې نن دا ټول سیاسي پارټو والا روزي او صرف د یوې ایجنډې لاندې راشي چې آیا د غریب دا وینې څکل تاسو لا مناسب کاري چې د 10 روپو یونټ به دی په 80 روپۍ باندې اخلي او کله دا ټول عوام په اتفاق سره راووتو او د دې اواز او ناره یو شوه نو انشاءالله تعالی چې د ملک دا نظام او دا سیسټم دا به ټیک کېدو طرف ته ځي. ډېره مهرباني باچا صاحب پیسو نه راځي. یاره کو حقیقت درته ووایم نو چې ګټه 10,000 روپۍ وکړو نو بل 15,000 روپۍ راشي. ابرز مې کلي کې کتل یو 2 بلونو دواړه تقریبا چې ایگزیکټ فګر مطلب هغه یونټ یو شانته وي یو پسې بل راغلی 15,000 او بل پسې راغلی 10,000 لکه دا څه دي اوس توکل حساب کتاب نه دی نو دورې نشته او بلونه خو دومره راغلي دي 24,000 روپۍ د کور بل راغلی دی او 15,000 روپۍ دکان بل راغلی دی جی او د مزدورۍ په حوالې سره دغه حال دی نو بازار ټول خالي پروت دی تاسو ګورئ جی نو پشخالي د بازار یعنی د ټاون ډیر مشهور چیوالا نبی کاکا را سره حاضر دی او نبی کاکا د ډیر وخت نه د دې چیو په دې هوټل باندې کار کوي. نبی کاکا دا راته ووایي چې بل در پسې څونه راغلی د بل حال را سره شریک کړه. ما سره 15,000 روپۍ بل ما پسې راغلی دی داخلولی نه شم ځکه چې زه څوک یم داسې یم چې بلې میاشت کې دا هم لکه کم کراله او دا دغې ته درکړو دا ټي وي ته درکړو دا ریډیو ته درکړو دا بل شي ته درکړو موږ غریبانه خلک یو یوازې نه دا ټول غریبانان دي موږ سره ای سره ډوډۍ درکړي نه سبا وړه به کم ریټ کړي چینی کم ریټ کړي یو بل راکې مې داخل کړي. عوامو نه دا تپوسونه وکړه چې آیا عوام بل داخلولی شي او که نشي
خو زه یو خبره کومه په دې ملک کې چې دا کم نظام دی دا چې کم اشراف یا سیستم روان دی چې زمونږ افسران زمونږ ججان زمونږ چې څومره بیروکریسي ده زمونږ غټ د 17 ګریډ نه واله تر د 22 ګریډه پورې چې څومره افسران دي او هغوی له کوم مراعات ورکېږي هغوی له کوم سرکاري پټرول ورکېږي هغوی له کوم یونټې ورکېږي هغوی له پروټوکول ورکېږي دغه څیز دی زر تر زر ختم کړی شي او د دې عوامو په حال او په سبا باندې د رحم وکړي شي انشاءالله تعالی په بله خپرونه کې به ملاقات کوو ستاسو همکار ابوبکر صدیق تلوي الله په امان